د ټولو نه مهمه خبره هم همدا وه. ګوره دا راوتل د موږ د همدغه شي دپاره وشولو چې مطالبه دا کېده چې یاره یو غټ اپریشن وکړي. نو دا خلک چې کوم دی په همدغه د مخ تکلیف د وجې نه دا کډوال شول، دا راووتل. دا خو د خلک د دغو مشرانو دغو د یو احسان ومني چې دا روان سیلاب و، دغه سیلاب نه یې د خپل خلک راوچت کړي، دغو یې ریلیف دپاره یې منډه تړه کړې. نو اهم مثلا پکې همدا و چې دا دومره تکلیف په خلکو تیر شو، دا دومره بې عزتۍ وشوې، دا دومره تورونه وشول، نو چې اوس دا خلک واپس کېږي چې دا خو هغه د امن خوږه خو وویني که نه، چې دا په بدامنۍ کې لوړ نه شي، همدارنګې په هغه ګند کې لوړ نه شي چې الوکا همغسې ګنده وي، دا واپس درومي. هېڅکله به دا موږ اجازت هم ور نه کړو. پر امیده یو چې الوکا به انشاءالله زر کلیر شي، د خلکو به واپسي هم وشي. البته لکه څنګه تاسې ووایي چې اخري خبره زه هم داسې د تاسو په وساطت سره یوه خبره د ټول خیبر قوم ولس ټولو قبایلو له زه یوه خبره کوم. وخت راغلی دی چې موږ به د شخصي مفاداتو نه تېرېږو. وخت راغلی دی چې موږ به د خپلو سیاسي مفاداتو نه تېرېږو. وخت راغلی دی چې هغه د موږ تعصب، حسد، نفرت، همدارنګې د یوه بل کمایي چې دا کوم خراب بیماري په موږ کې راغلي دي دا نه به تېرېږو. یو قوم کېږو به، یو ولس کېږو به، یوه ورورولي کېږو به، یوه بایچاره کېږو به، او د هغې نه بعد به وړاندې په دوو ما په فکر کې ما دا فکر د ما رایه د ما دا نظریه کمزوري هم کېدی شي، خو په دوو شیانو باندې مزل کول غواړي چې د دغه ریاست سره د امن په حوالې د قبایلو د ترقۍ په حوالې د موږ کوم حق دی چې لایحه عمل جوړ کړو. یوه او دویم نمبر خبره ده چې د الوکې د ابادېدلو د امن دپاره د موږ د عوامو څه ذمهواري جوړیږي چې دا له سره یو لایحه عمل جوړ کړو. نو بس تاسې دا خبره وکړله او د تاسې په تواسط سره به وکړو انشاءالله. دا خبره هم د اختر نه بعد د مو خپله اراده شته چې سیاسي، قومي، مذهبي، میډیا، صحافي حضرات چې کوم داسې خلک دي چې هغه د معاشرې یو فعال کردار دی، اراده هم کړې وه چې د ټول خیبر په حوالې سره یوه غونډه، یوه جرګه، یوه جلسه دا شی راوغواړو او همدارنګې د دا لپاره بلا تفریق ټول د موږ وروڼه دي، ټول د موږ د وجود حساب او خوشحالي ټولو سره یوه خوشحالي ده او خفګان دی، ټولو یو خفګان دی، تکلیف، عزت، بې عزتۍ هر څه سره شریک دي چې دا ټول سره راوغواړو انشاءالله، کینو او یوه خبره راونه کړو، یوه طریقه راونه کړو چې د حکومت په پاړ باندې د موږ څه حق جوړیږي ته هم وکړو، د هغې نه علاوه د عوامو په پاړ باندې د موږ څه حق جوړیږي چې هم وکړو. امن به څنګه رادرومي، ترقي به څنګه وي چې دا لپاره یو مستقل لایحه عمل جوړ کړو. نو که ژوند بقا وکړه انشاءالله د تاسو همت مرسته راسره وي، قوم ولس مرسته وکړي، کینو به انشاءالله د مینې محبت نه ډکې سنجیده خبرې به کوو، د اتفاق او د اتحاد خبرې به کوو. بل دا چې خپلو کشرانو لا یوه خبره کوو چې دا څومره د موږ کشران دي، زموږ بچي دي، د موږ وروڼه دي، د موږ یارونه دي، د موږ خوریونه دي. یو وخت داسې و اختلاف رایه په هر ټیم کې وي، یو وخت داسې و چې تنقید به کېدو نه به د اصلاح دپاره و، بیا پسې یو دور داسې شو چې تنقید به کېدو خو د جانب مقابل نه به دلیل راووتو، بیا یو وخت داسې شولو چې یوه پروپاګنډه به وشوه، سیاسي پروپاګنډه به وه خو د اخلاقو په دایره کې. اوس د افسوس مقام دا دی، عالمیه دا و چې په ټولو کې تکړه لیډر هغه دی چې د هغه سره کنزلمار ګروپ وي، د هغه سره کنزلمار ګروپ وي. دغه شي د ما نوجوان تباه کړو، د ما معاشره یې تباه کړه، د مونږ هغه قبایلي روایات، هغه کلتور، هغه تهذیب، هغه مینه محبت، هغه وقار، هغه ادب، هغه احترام دا شیونه یې تباه کړل. نو په دغو حالاتو کې د ما کشر که ښکلی کردار ادا نه کړلو، مشر مې سنجیده سوچ ونه کړلو، نو خدا نخواسته خو روان چې کوم حالات زه وینم نو هغه ډېر سخت دي او هغه ډېر کړېدلي حالات دي، بیا ډېر دردېدلي حالات دي. نو د هغو حالاتو بیا موږ هېڅ قسم مقابله ونه کړی شو. نو زه د خپل قوم ولس نه، د خپل عوام نه، خپل مشر کشر نه، خپلو سیاسي نه، خپلو مذهبي نه، دغو ټولو نه دا یوه هیله لرم، دا یو امید ترې نه لرم چې لوس په لوس کې ویر کړو، د حالاتو مقابله وکړو او خپل قوم ولس له امن او ترقي وغواړو.